اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم باب النهی عن البول قائما. باب د په بیان د هغه روایاتو کې چې راغلي دي په منع کې د تشو میتیازو نه په ولاړه میتیازې کول د باره کې چې منع راغلی ده نو هغه روایات او د بل باب کې بیا هغه روایات دي چې د دې اجازت راغلی دی چې دا جایز دي. په ولاړه تشې میتیازې کول څنګه دي؟ د احناف په مسلک دا دی چې بغیر د عذر نه په ولاړه میتیازې کول مکروه دي. بیا کراهت کم کراهت دی، دواړه قوله شته، یو د کراهت تنزیهی قول هم شته او د کراهت تحریمی قول هم شته. اوس راجح دا دی چې کراهت تحریمی دی، نو په ولاړه میتیازې کول مکروه دي په کراهت تحریمی سره. بعض عالمان په ولاړه میتیازې جایزې ګڼي چې دا جایزې دي، د هغې دلیل هم شته. نو موږ به اول خپل دلایل وایو، بیا به د هغې دلایلو ته جوابونه کوو. وایه. قال حدثنا علي بن حجر اخبرنا شريك قال اخبرنا شريك عن مقدار بن شريح عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا كانه كتاب. وفي باب عن عمر وابو هريره رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها احسن شيء في هذا الباب والصحيح. وحديث عمر رضي الله عنه انما روي من حديث عبد الكريم بن ابي البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد. وانما رفع هذا الحديث حديث عبد الكريم بن ابي البخاري وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه ايوب السختياني وتكلم فيه. ورواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه ما كنت قائما منذ اسلمت. وهذا السختياني والصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة رضي الله عنه في هذا غير محفوظ، ومعنى النهي عن القول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن من الجفاء أن تقول وأنت قائم. ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې تاسو ته چا حدیث بیان که چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تش او دس ماتاو په ولاړه، فلا تصدقوه، تاسو تصدیق مکوئ. ما کان یبول الا قاعدا، نبی علیہ السلام به تش او دس نه ماتاو الا قاعدا، مگر پناستا. حصر شو نفی او اثبات، او داسې نه دی مات کړی په هیڅ یو حالت کې مگر په حالت د قعود کې، په ولاړه بالکل او داس نه دی مات کړی. دا معنا شوه. وفي الباب عن عمر و بریده، او په دې باب کې د عمر رضی الله عنه د بریده حدیث هم شته. د عمر رضی الله عنه حدیث دا ابن ماجه کې دی او ابن المنذر ذکر کړی دی او ابن حبان صحیح کې ذکر کړی، صحیح ابن حبان. او حدیث د بریده دا مسند بزار کې دی او امام بخاری ذکر کړی کتاب التاریخ کې. قال ابو عیسی ویلی دی سری ورپسې حدیث عائشه احسن شیء فی هذا الباب، حدیث د عائشه ډیر ښه دی په دې باب کې، واصح او صحیح دی. تاسو په پوه شئ. او حدیث د عمر انما رویه من حدیث عبد الکریم ابن ابي المخارق، او د عمر حدیث روایت شوی دی حدیث د عبد الکریم ابن ابي المخارق په سند سره نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ابول قائما، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلم چې په ولاړه مې میتیازې کولې،
فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد دین رسته مې په ولاړه امتیاز نه دی کړی. وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن ابي المخارق، دا حدیث عبد الكريم ابن ابي المخارق دا مرفوع ذکر کړي، وهو دا عبد الكريم ابن ابي المخارق ضعیف دی عند اهل الحديث. دا حدیثو عالمانو پنس د تضعیف چا کړي؟ ضعفه ایوب سختیانی، او ایوب سختیانی د تضعیف کړي، دا د اسماء الرجال ماهر دی. وتکلم فی د باره کې ډېرې خبرې کړي دي. ورواه عبید الله نافع عن ابن عمر، او عبید الله د نافع هغه د ابن عمر نه روایت کړي. قال عمر ما بلت قائما منذ اسلمت، ما په ولاړه امتیاز نه دی کړي تر کومې چې ما اسلام راوړی. دا اصح دی د حدیث د عبدالکریم نه. عبید الله النافع والت عبدالکریم ابن ابي المخارق النافع، د عبید الله روایت د عبدالکریم ابن ابي المخارق نه اصح دی. او حدیث د بریده په دې کې غیر محفوظ دی، او معنا د نهی عن البول قائما په تعدیب د لا علی التحریم، په تحریم نه د نهی به تنزیهی شي. وقد روی د عبد الله ابن مسعود قال ان من الجفاء ان تبول وانت قائد. ان من الجفاء دا د مروت خلاف د چې ته امتیاز کې او ته ولاړې بی مروتی، الکه په پوښ د بی مروتای کار دی، بیکاره کار دی. الکه په پوښ جفا دی ته وي د بے وفای کار دی. اعتراض به وارد شي چې عبدالکریم ابن ابي المخارق تضعیف ایوب سختیانی کړی دی، نو دا خو د موطا په رواتو کې دی. امام مالک د موطا په رواتو کې دی، دا څنګه ضعیفه شي؟ جواب دار د دوه حالت دي، یو د سوء حفظ حالت دی او یو داسې حالت دی چې ضبط او اتقان صحیح. موطا په رواتو کې دی ضبط او اتقان صحیح دی، او وروسته حافظه کمزوري شوی و تغییر په حفظ راغلی و، نو تضعیف وروسته زمانې سره متعلق دی، او تقویه چې کوم ده دا د مخکې زمانې سره ده، نو تناقض پکې نشته. الله دا بل حدیث وایه. باب ما جاء پر من الرخصت فی ذالک، باب د په بیان د رخصت په دې باب کې چې امتیاز په ولاړه کولی شي. وایه. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فقال عليها قائما فاتيته بوضوء فذهبت لاتاخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوزأ ومسى على خفيه. قال ابو عيسى وهكذا روى موسوم وعبيده الزبي عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه مثل روايه الاعمش. وروى حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه السهم وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائما. حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه صباتا قومن، ډیران د قوم ته. صباتا هغه ځای ته وایي چې خلک ګندونه هلته غورځوي د کورونو. فبال علیها قائما، او داسې مات که په دې باندې په ولاړه. فاتیته بوضوء، ما د اودس اوبه وروړې. فذهبت لاتاخر عنه، زه شروع شم چې د ده نه وروسته شم اوبه کېدم. فدعاني، زیره وغوښتم چې راځه. حتی کنت عند عقبی، تر دې چې پوندو شاته کېناستم. فتوضأ، د اودس وکړه او مسح په موضوع وکړه. قال ابو عیسی هکذا روى منصور وعبيدة الزبي عن ابي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش، دای متابعات. وروى حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدله، او حماد بن سليمان او عاصم ابن بهدله هم روایت کړی د ابو وائل عن المغیره ابن شعبه عن النبي صلی الله علیه وسلم، او حدیث د ابو وائل عن حذیفه اصح ده. وقد رخص قوم من اهل العلم، د اهل علم نه یو ډلې اجازت ورکړې په البول قائمه چې په ولاړه څوک امتیازي کوي، جایز دي. د دې دا حدیث د حدیث د حذیفه رضی الله تعالی عنہ
او د مغیره ابن شعبه سند سره هم دا روایت شوی دی چې نبی علیہ السلام په ولاړه امتیازي کړي دي. اوس مخکې چې عایشې رضی الله تعالی عنها کوم روایت کړی و هغې کې سلبي کولی و، سالبه کولیه وه، ما یبولو الا قاعده، امتیاز یې نه کولې په هېڅ یو حالت کې مګر په ولاړه مګر په ناسته. ټول حالتونه نه پیښو، حالت قعود ثابت شو، دې ته سلبي کولی وایي. او دلته اثبات وشو چې نبی علیه السلام په د یوه موقع کې کړی دا ایجاب جزي شي، او تاسو ویلي د موجبه جزیه د سالبې کلیې نقیضي، نو حدیثانو په منځ کې تناقض راغی او تناقض به دفع کې، او د دفع د تناقض او د تعارض د روایاتو مختلفې طریقې دي. پرون مې ورته ویلي وو موږ اول تطبیق کوو او بیا ترجیح کوو. دلته تطبیق نه کېږي ځکه تناقض دی پکې. اثبات د قیام فی البول او هلته نفی د قیام فی البول، دې کې هېڅ گنجایش نشته. موږ څه کوو؟ تطبیق کوو، دا ترجیح کوو. ترجیح موږ ورکوو حدیث د چا ته؟ د حدیث د عایشې رضی الله تعالی عنها ته د ګڼو وجوهاتو نه. یوه وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت بیانوي چې عادت مستمره دا و چې په ولاړه به امتیاز نه کوي. او دلته چې په حدیث د حذیفه کې راغله یا حدیث د مغیره ابن شعبه کې، هغه یو خصوصي واقعه ده. هغه حدیث چې هغه دال وي په عادت مستمره د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، هغه اولاد د هغه حدیث نه چې هغه دال په یو خاصه واقعه. دیمه وجه دا ده چې دا حدیث د حذیفه چې دوی کم پیش کړی چې نبی علیه السلام ته قیام ثابت دی په البول، دا د عذر د وجې نه، ضرورت د وجې نه. ضرورت دا و چې هغه ځای ډېر خیرن و، د ناستې ځای نه و، که کېناسته نو جامې پلیتېدلې نو په ولاړه یې وکړو. دوه شو. دریم دا دی چې نبی علیه السلام په ولاړه وکړو بیانه للجواز، چې یعنې قطعي حرام نه دی په ولاړه، که څوک یې وکړي نو جایز قدرې دی خو غوره نه دی. بیانه للجواز یې کړی. څلورمه وجه دا ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ملا کې تکلیف او درد و. عربو کې دا طریقه وه چې د ملا د درد دپاره دا ښودل کېده چې په ولاړه دې تش او دس ماتل، علاجن یې کړی. پنځمه وجه دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د عذر د وجې نه ناسته کولی نه شو. مسند احمد د یو روایت نه هم داسې معلومیږي چې نبی علیه السلام کېناستی نه شي، زنګونانو کې تکلیف و، دې د وجې نه په ولاړه باندې وکړې. دا قاعده شرعیه نه ده او دا تشریع عامه نه ده چې په ولاړه وي، که دا یو خصوصي واقعه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اصل خبره دا ده چې عایشه رضی الله تعالی عنها د عادت د نبی علیه السلام ذکر کړي. او دیم د نبی علیه السلام قول هم دی چې عمر رضی الله عنه منع کوي چې لا تبل قائمه، په ولاړه امتیاز یې مه کوه. په هغې خو دوی اعتراض وکړو چې دا حدیث د عبدالکریم ابن ابي المخارق دی او دی ضعیف دی، او بیا به دې بل سند سره چې ذکر شه، وروسته دې بل سند سره چې رواه عبید الله نافع ابن عمره. نو یو خدا دی چې کله متابع د عبدالکریم ابن ابي المخارق متابع ذکر شو عبید الله، دا عبدالکریم ابن ابي المخارق هم ورسره قوي شو، مضبوط شو. تاسې په خبره باندې پوه شئ. دیم که هغه له ضعیفه وایي ووایه ټیک ده، خو دا خو د یو د هغه په سند سره نه دی ذکر شوی، بل سند سره هم راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو په ولاړه باندې امتیاز یې مه کوئ، او چرته داسې نه دي ویلي چې په ولاړه امتیاز یې کوئ، دا یو جزي واقعه وه، لہذا دا تشریع عام ګرځول دا ښه خبره نه ده. باب فی الاستتار عند الحاجه. بس